بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ هغه ته ډیر فضیلت حاصل دی. دغه فضیلت په سلسله کې یو حدیث چې طبرانی په اوسط کې د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ هغه نه روایت کړی دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کوم انسان د عمر رضی الله تعالی عنہ سره بغض ساتي نو داسې شو چې د زما سره بغض ساتي. کوم انسان چې د عمر رضی الله تعالی عنہ سره محبت او مینه ساتي داسې شو چې د زما سره محبت او مینه ساتي. الله جل شانه په اهل عرفه باندې عموما او په حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې خصوصا فخر کړی. د دې حدیث چې کوم اسناد دی نو دا صحیح دی. اوس د دې حدیث مبارک نه اندازه کولی شي چې عمر رضی الله تعالی عنہ هغه څونه اوچت شخصیت چې په هغه باندې دې حدیث مبارک کې چې څرنګه ذکر شو چې الله تعالی په اهل عرفه باندې عموما او خصوصا په عمر رضی الله تعالی عنہ باندې فخر کوي. دارنګ دا خبره چې نبی علیہ السلام مو فرمایل چې چا د سره محبت وساتم داسې شو چې د زما سره محبت کوي، او کوم انسان چې د سره بغض وساتم نو دا داسې شو چې د زما سره بغض وساتم. د دې نه دا خبره ثابتېږي چې د ایمان تقاضا ده چې انسان ځان ته مؤمن وي، یو انسان دا خبره راولي ذهن ته چې زه کامل مسلمان یم. د دې لپاره بدی چې کوم د زړه دی په زړه کې بدی د عمر رضی الله تعالی عنہ سره محبت ساتي. کله د په زړه کې د عمر رضی الله تعالی عنہ سره درنګ د هر یو صحابي سره هغه بغض راغی کینه رااله، په دغه صورت کې کدی ځان ته په خلی باندې هر څونه غټ مسلمان وي کدی نور هر څه کوي دا انسان کامل مؤمن نه دی، د په ایمان کې شک نه. د دې د وجې نه موږ به د خپل ایمان حصہ ګڼو چې عمر رضی الله تعالی عنہ سره به مینه ساتو، د زړه نه به ورسره مینه او عقیدت د هغه سره به ساتو.